आसमान ने कहा कि मेरा मालिक आ गया. Youth is the central part of its construction. په هایر سیکنډري سکول اګاره کې روانې د هاي او هایر سیکنډري سکولونو ترمنځ د زون سی ادبي مقابلې سر ته ورسېدې. د اردو په تقریري مقابله کې هاي سکول کوګا اول، هایر سیکنډري سکول اګاره دویم او هایر سیکنډري سکول ناوګې دریم پوزیشن ترلاسه کو. د اردو په تقریري مقابله کې د ججانو فرایز اس اس عبدالسلام او اس اس زبیر استاد ترسره کړل. खुद रब कायनात ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे महबूब, ए मेरे लाडले पैगंबर, कि मेरा तुझसे वादा है कि जमीन के जिस खित्ते पर, आसमान के जिस कोने पर, हवा के जिस झोंके पर, दरख्त के जिस पत्ते पर, पानी के जिस कतरे पर, जिस इंसान के दिल दिमाग और जुबान पर तेरा जिक्र होगा, उस पर मैं रहमत की बारिशें बरसा दूंगा. कहीं पानी पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, यही रोज़ होती थी तकरार उनमें, यही रोज़ चलती थी तलवार उनमें, और इंसानियत जुल्म व जबर के अंधेरों में भटकती उसकी तलाशी थी कि ऐसे में रहमत खुदावंदी को जोश आया और इंसानों को जबर से निजात दिलाने, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने, उनके दुखों का मदावा करने का फैसला हुआ. और मेरे आका अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और साथ ऐलान कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. दागी अमन का इरशाद मुबारक है कि अल-मुमिन मन अमिन खन्नास, मोमिन वो है जिसकी अजियतों से इंसानियत मामून हो. और आप सल्लम ने भी जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ गलम जिहाद बुलंद किया, जिससे तमाम बनी नौओं ने इंसानों को अमन व अखुवत, गिज़्ज़त नफ्स, शर्फ व वक़ार मुयस्सर आया. دارنګه د انګلیش په تقریري مقابله کې هایر سیکنډري سکول جنګ اول، هایر سیکنډري سکول هانانو ډېر دویم او هاي سکول امبېلې او هایر سیکنډري سکول اګاره دریم پوزیشن وګټو. The youth are energetic and enthusiastic section of the society. That youth of today are leaders of tomorrow. It's true and applicable in each and every aspect. Concludingly, the construct your role of youth in nation building is crucial. A youth can contribute to the nation in three significant ways. Number first, scientifically. Number second, economically. Number third, foremost and important, one politically. د انګلیش په تقریري مقابله کې د ججانو فرایز ریټایرډ پرنسپل نذیر ګل استاد او اس اس شاداب کبیر ترسره کړل. د ادبي مقابلو مشر میلمه پرنسپل هایر سیکنډري سکول اګاره حسن فروش وو. په اختتامي تقریب کې انعام الله استاد، عمر رحیم استاد، فیض محمود استاد، مجید ګل استاد د سکولونو پی ای ټیز او ماشومانو ګډون کړی وو. اختتامي تقریب ته د خطاب په وخت مشر میلمه پرنسپل حسن فروش وی چې په هایر سیکنډري سکول اګاره کې د 1300 ورځو روانې ادبي مقابلې نن سرته ورسېدې. هغوی وویل چې موږ د هغه ټولو سکولونو شکریا ادا کوو چې په دې مقابلو کې حصه واخیسته او د ډیسپلین مظاهره یې وکړه. مشر میلمه وویل چې په دې مقابلو کې اول پوزیشن ترلاسه کوونکي ماشومان به په ضلعي مقابلو کې د تحصیل مندڼ نمایندګي کوي او زموږ تمه ده چې دا ماشومان به هلته هم ګټه ترلاسه کوي او د تحصیل مندڼ نوم به روښانه کوي. نو زه د کم ټیمان چې رالو د لومبي سیشن کې د اردو مقابله کې، هغې نه بعد بیا بل انګلیش کې رالو. زه د هغې ټولو سکولونو ټیچرانو صاحبانو ته او ورسره چې کوم ګلاري ماشومان دي هغې ته مبارکباد وایم. هغې کې سحر د اردو په تقریر کې چې کوم لومبي سکول راغلی وو هغه جی ایچ ایس کاوګاو هغه 1 نمبر راغلی وو، بل په 2 نمبر چې راغلی وو جی ایچ ایس اګاری وو، او په 3 راغلی وو جی ایچ ایس ناوګی. اوس چې کوم د انګلیش ته ججانو صاحبانو فیصله مخې ته راله، نو په هغې کې لومبی سکول چې راغی د انګلیش په تقریر کې چې ډېر ښه یعنې تقریر هغه ماشوم پیش کړو، هغه دی جي ایس جنګی. نو زه د هغې دواړو ټیچرانو صاحبانو ته او ورسره هغه ماشوم ته مبارکباد ورکوم، اداد ورکوم. د هغې نه علاوه چې کوم 2 نمبر یعنې پوزیشن دی، پوزیشن 2 هغه جي ایس خانان ډېره ده، نو د هغې ټیچرانو صاحبانو ته ورسره ماشوم ته. او هغې نه بعد په 3rd پوزیشن و جي ایچ ایس امبیلا او جي ایچ ایس اګاری، د هغې ټیچرانو صاحبانو ته او د هغې ماشومانو ته مبارکباد ورکوم. او بچې را کم کسان چې فرست سیکنډ تھرډ رالو په دې اتو یا شپږو تقاریرو کې، نو دا اصل کې ټول کامیاب دي او ټول مبارکباد لوړ دي. لیکن دې کې دي چې کم کمی او کم دغه وغیره دي نوټ کو ججانو صاحبانو، تاسو چې موږ ډسټرکټ ته لیږو تاسو به انشاءالله بیا په ډګر کې مقابله کوئ. نو چې هلته کم کس فیش شو، بعد دا زموږ ټول تحصیل مندړ د نمایندګي وکړه،
مثلا پرون چې کومه ملي نغمه پیښ شوې ده هغه نن تل په ډګر کې سنټرینه کې لګیا دي او په هغه تفصیلونو کې چې کوم ټیمان راوتي دي د ملي ترانې هغه هلته کې هغې کارکردګي جاري ده او بالکل فاینل شوې ده اوس به انشاءالله هغې فیصله هم راشي نو موږ په دې کې هم د ملګرو داسې فیصلې وکړې چې ښه نه ښه سټوډنټ هغه د اردو دی هغه د انګلیش دی پرفارمنس یې ښي بولډ دي الفاظ یې ښه وي او یعنې دغه ناز و ادا چې کومه ده د الفاظو او د لاسونو او ورسره یعنې څه ورته وي د عملي مظاهره چې هغه هلته کې ښه پرفارمنس وکړي انشاءالله نو په زنده کې به هم ښه راشي نو زه یو ځل بیا د ټولو ټیچرانو صاحبانو د ټولو ماشومانو شکریه ادا کوم او دلته ستاسو په خدمت کې که زمونه څه کمې راغلي هغې تاسو نه موږ معافي غواړو سنپړو صاحب خبرې وکړې تفصیلي خبرې وکړې خو ستاسو د وړو نه او د استادانو نه او د پرنسپلانو نه انچارجانو نه زمونږ پکې څه ذاتي دلچسپي نه وه که دا ټول څیزونه مونږ ځان له اخیستي خو دې ججانو فیصلې کړي دي او صرف 1 بجې پس بجې دا سیکنډ او تھرډ هم پاتې کېږي نو په دې باندې که زمونږ نه څه غلطۍ کوتاهی یا زمونږ د ملګرو شي یا چا مخصوص کړي نو د هغې ټول نه مونږ د الله د رضا لپاره معاف کړئ او مونږ درنه معافي